الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل قدر محترم علماء کرام طلباء اعزام، الله رب العزت په مونږ ډیر لوی احسان دا کړی دی چې الله پاک مونږه علماء دیوبند سره منسلک کړي یو. بیگا حضرت صاحب یو خبره وکړله چې په بډبیره کې عبدالسلام رستمی په باره کې هغې په خپله باندې زه ګوایم، عیني شاهد یم په دې خبره باندې چې کیدای شي د پېښور نور ملګري هم پکې ناست دي. د هغې خپله یو دبدبه وه د عبدالسلام رستمی په پېښور کې او بیا په بډبیره کې، هغې ته مخې ته څوک نه راتلل. زموږ استاد محترم 10 ورځې په بډبیره کې تیر کړې وي، 10 ورځې هلته کې کورس و او 10 ورځې مسلسل چې دی په اف ام باندې عبدالسلام رستمی ته به چیلنج ورکولو چې مدرسه هم دې ستایي، کتابونه هم دې ستایي، ټیم دې هم ستایي، خو بس صرف چې کوم دی ته مونږ سره کښېنه، هغه هغې ته تیار نه شولو. بهرحال محترمو دا خبر مې دې دپاره کوله چې دې شیزونو مونږ کې جرت را پیدا کړلو. بیا ګینې مونږ داسې مایوسه شوي غونته کې وو چېرې مونږ به څه کوو اخر. هم په دې وجه باندې ډېر خلک چې کوم دی هغې دیوبندیت پرېښودلو او لاړل نورو فرقو کې ننوتل. مونږ په دې خبره باندې فخر کوو چې الله رب العزت علماء دیوبند پرنګې ښکلي ښکلي خلک چې کوم دی هغه مونږ له راکړي دي او دا زمونږ اکابر دي او علماء کرامو او طلباو. مونږ به فخر په دې نسبت باندې نه کوو، نو بیا په څه نسبت باندې کوو چې زمونږ نسبت د دې علماء کرامو د علماء دیوبند برکت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیږي چې دا علماء دیوبند د منځ نه لرې کو. مونږ خپل سند چې کوم دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نشو رسولی. لکه مختصرا خپله باره کې زه خبره کوم چې ما د خپل کوم استاذ نه سبق ویلی دی په پېښور کې، نو د هغې نوم دی شیخ لطف الله حقانی صاحب. هغې حدیث مبارک ویلی د شیخ عبدالحق رحمت الله علیه دارالعلوم حقانی والا. هغې حدیث مبارک ویلی د حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه نه. هغې حدیث مبارک ویلی د شیخ الهند رحمت الله علیه نه. شیخ الهند رحمت الله علیه شاگرد د مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه. قاسم نانوتي رحمت الله علیه شاگرد د شاه اسحاق رحمت الله علیه. هغه شاگرد د شاه عبدالغنی رحمت الله علیه. هغه د شاگرد د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه او هغه شاگرد د امام شاه ولی الله محدث دیلوی رحمت الله علیه. هغه شاگرد د شیخ ابو طاهر مدنی رحمت الله علیه. شیخ ابو طاهر مدنی رحمت الله علیه شاگرد د محمد احمد رحمت الله علیه. محمد احمد رحمت الله علیه شاگرد د شیخ ربیع ابن سبی رحمت الله علیه. شیخ ربیع ابن سبی رحمت الله علیه شاگرد د حسام الدین رحمت الله علیه.
حسام الدین رحمت الله علیه شاگرد د محمد ابن عارف رحمت الله علیه. محمد ابن عارف رحمت الله علیه دو واسطو سره شاگرد د امام ترمذی رحمت الله علیه. امام ترمذی رحمت الله علیه شاگرد د عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه. عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه شاگرد د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاگرد د شیخ حماد رحمت الله علیه. شیخ حماد رحمت الله علیه شاگرد د حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ شاگرد د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ شاگرد د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو علماء کرام او طلباء چې مونږ په دې نسبت باندې فخر نه کوو، په دنیا کې به په کم شي باندې خلق بیا فخر کوي. الله دې دا نسبتونه هم دغه رنګ قائم دائم ساتي. علماء دیوبند نه صرف علم نه دی زده کړی، مونږه پکار دا ده چې علماء دیوبند هر پهلو مونږ وګورو، هر یو میدان کې مونږ وګورو. زمونږ اکابیرو په هر یو میدان کې چې کوم دی مونږ ته مثالونه پرېښودي دي، مونږ ته تربیت را کړی دی. زمونږ اکابیرو علم سره سره چې کوم دی هغوی بیا صحبت اختیار کړی دی، هغوی کاملین شوي هم دی، هغوی ته الله رب العزت بیا ولایت هم ورکړی دی. زمونږ اکابر چې به کله مسند ارشاد باندې به کېناستل نو هغه به د خپل د وخت بایزید بستامي رحمت الله علیه به ښکارېدل، او کله به چې په علم حدیث باندې مسند باندې به کله کېناستل هغه به اسقلاني او قسطلاني به ښکارېدل. زمونږ اکابرو په هر یو میدان کې مونږ ته مثالونه پرېښودي دي، زمونږ تربیت یې کړی دی. د عبادت په میدان کې وګورئ زمونږ اکابر د عبادت څومره شوق ساتلو. صرف یو مثال په هر یو پهلو باندې ورکوم. مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه څومره د عبادت شوق لرلو چې دا شوق الله پاک مونږ کې هم را پیدا کړي، مونږ اکابرو دې شیزونو ته وګورو. مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه یو ورځ یو دستاربندۍ له تللی و. هغه ځای کې چې کله دستاربندي ختمه شوله نو د ماښام د مونځ ټیم و، خلکو سره لاسونه میلاول په دې دوران کې چې کوم دی هلته کې جمع ودرېدله. چې کله جمع ودرېده قاسم نانوتي رحمت الله علیه ډېر زیات خفه شولو، وایي هاي افسوس هاي افسوس. ملګرو ورته ویلي هده جمع خو نه تلي، صرف جمع ودرېدله. ورته وایي زه هم په دې خبره باندې افسوس کوم چې 20 کاله پس چې کوم دی ما نه تکبیر اولا پاتې شولو. زمونږ اکابر داسې د عبادت شوق لرلو. بل طرف ته وګورئ زمونږ اکابرو په زړه کې عشق رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره، نبی علیه السلام سره څومره محبت ساتلو. هغه مولانا مدنی حضرت شیخ حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وګورئ څومره مینه به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. روزی مبارکې ته مخامخ ناستو، قال هذا النبي صلی الله علیه وسلم. داسې به حدیث مبارک اشاره به کول روزی مبارکې ته، په خپله ګینه مبارکه باندې به د نبی علیه السلام روزه مبارکه چې کوم دی هغه به صفا کوله. حضرت گنگوی رحمت الله علیه په باره کې راځي و یو ورځ ورته چا کپړې راوړې وي د مدینې منورې نه، نو هغه کپړې به کله وایي په سترګو باندې راکاږلې، کله به په مخ باندې راکاږلې، ډېر د محبت او د عشق په وجه باندې. نو یو شاګرد ورته ویلي حضرت دا کپړې به خو یا د چاینا وي یا د جاپان وي، دا خو د مدینې منورې کپړې نه دي، دومره سره ته محبت ساتي. حضرت گنگوی رحمت الله علیه هغه شاګرد ته وایي چې بچیا ما ته هم دا پته شته چې دا کپړې چې کوم دی یا به د چاینا وي یا به د جاپان وي، خو لیکن بچیا د مدینې منورې هوا خو پې لګېدلې ده، په دې وجه باندې زه دې سره محبت ساتم. نو ګوري زمونږ اکابر په هر یو میدان کې چې کوم دی مونږ ته مثالونه پرېښودي دي. د دې دپاره چې مونږ صرف د اکابرو علومو ته ونه ګورو بلکې د اکابرو هر یو پهلو ته مونږ وګورو او هغه چې کوم دی مونږ اپناو کړو. اتباع سنت تو ګورئ زمونږ اکابر څومره متبع سنتو. علامه نوشا کشمیری رحمت الله علیه باره کې دا راځي، هغه یو ورځ روان و د قادیانیت د مسلې یو کیس و. یو ورځ روان و د ریلګاډي نه کوز شولو، چې کله ریلګاډي نه کوز شو بل ریلګاډي ته ختلو نو سامان ورسره چې کوم دی یو سیک واغستلو، هغه ځای کې چې کوم مزدور و سیک ورسره سامان واغستو بل ریلګاډي کې ورته ښودلو. نو ورته وایي سیک ورته وایي حضرت ما ته کلمه ووایه. نو نور سیکان ورته وایي په څه شي تالی خو دعوت نه در کړی او ته ورته وایي چې کوم دی ما ته کلمه ووایه. نو علامه نوشا کشمیری رحمت الله علیه دومره متبع سنت و چې هغه سیک نور سیکانو ته وویلي چې دا وګوره د دې دا چهره دا الحل وی چې دا د کم دی د دروغجن نبی امتی نشي کېدلی.
یعنی د دې ګورئ ولې وجه سوا هغې ورته ویلې کلمه ووایه هغې وجه دا وه چې هغې ځان چې کوم دی متبع سنت کړی ځان کې اتباع سنت پیدا کړی نو په دې وجه باندې چې کوم دی هغه هندو د کشمیري رحمت الله علیه هغه چهرې ته وکتل او هغه مسلمان شلو او د دې برکت سره د دې اتباع سنت برکت سره بیا علامه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه ته الله بیا حافظه کما ورکړې وه د باولپور مشهوره مقدمه ده په هغه ځای کې چې قادیاني عبارت پیش کړلو د مسلم الثبوت عبارت پیش کړلو علامه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه ورته وایي جج صاحب دې چې دا کوم عبارت پیش کړلو دا عبارت دا ټیک نه دی دا عبارت داسې دی اجد ودی تا سره خو په لاس کې کتاب نشته او ته به چې دا عبارت ټیک نه دی دا کتاب تا کله کتلی دی علامه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه ورته وایي نن 36 سال مخکې چې کوم دی ما د دې کتاب مطالعه کړې وه د دې وجه سوا دا الله ورته داسې حافظه ورکړې وه د دې وجه دا وه چې اتباع سنت خپل ژوند چې کوم دی د سنت مطابق تېرولو الله پاک زمونږ اکابرو له بیا داسې حافظې ورکړې وي بل میدان کې مونږ وګورو د خیرخواهي په میدان کې چې زمونږ اکابرو مونږ ته خیرخواهي څومره ښودلې ده حضرت مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه باره کې راځي صرف اسې یو مثال پیش کوم ګڼ ډېر مثالونه داسې شته حضرت مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه باره کې راځي یو ورځ په ریلګاډي کې روانو نو دې سره یو هندو یو الک ناسو جنټلمین غونډه کې الک هغه سر ناستو اخیلا تقاضا پیغه شوله دا چې کله لاړلو باتروم ته چې لاړلو فورا راووتلو او داسې لاس یې ښود یو مخ دې پوزې ته کله چې واپس راووتلو حضرت مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه پوه شولو چې یاره باتروم ګنده دی خو دې الګ ته تکلیف دی لږ ساعت پس حضرت مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه پاسېدلو لاړلو باتروم کې د سیګرټ چې کوم ډبو ټوکړې پرتې په هغې باندې باتروم صفا کړلو واپس راووتلو پر ګاډي ډبه کې چې کوم دی همدغه رنګې ناغرضه کېناستلو لږ ساعت پس هغه هلک ته وایي چې یاره وایي تا د تکلیف هم دی او باتروم ته نه ځي ورته وایي باتروم ته غوښتلی وم خو باتروم دومره ګنده دی چې حد یې نشته په دې وجه باندې راووتم مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه هغه هغې ته وایي چې زه اوس دا دې راووتم باتروم صفا دی هغه نوجوان بیا ورغې هندو چې کله ورغې باتروم یې وکتلو باتروم واقعي صفا و خو دا پوه شو چې دا باتروم چې کوم دی دا ما له دې صفا کړی دی دا پوه شو په دې خبره باندې په هر حال چې کله بیا د باتروم نه راووتلو نو د چا نه یې تپوس وکړو چې یاره دا څوک دی حالانکې نوم یې اورېدلی و خو لیکن ورته پته نه وه ځکه د مسلمانانو لوی لیډر و کتلی یې نه و نو چا ورته ویلي چې دا د مسلمانانو لوی لیډر دی که نه مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه هغه دی او حیران شولو چې دومره لوی شخصیت هغې چې کوم دی زما دپاره باتروم صفا کړلو یعنې ګوره هغې سره خیرخواهي وکړله هغه هندو نوجوان راپاڅېدلو ورته وایي حضرت آپ نے باتروم صاف نہیں کیا ہے آپ نے میرا دل صاف کیا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں مجھے کلمہ پڑھاؤ دا زمونږ اکابرو صرف زمونږ د اکابرو علومو ته مه ګورئ هر پهلو ته ګورئ چې زمونږ اکابرو هر میدان کې چې کوم دی تاسو به د هغې مثالونه میلاویږي داسې زمونږ اکابر خیرخوا وو هندوانو سره داسې خیرخوا نو د مسلمانانو به بیا څومره خیرخوا وو زمونږ اکابرو مونږ ته جرت هم ښودلی دی زمونږ اکابرو قربانیانې هم مونږ کتلی دي هغه احمد علي لاهوري رحمت الله علیه وګورئ انګریزانو نیولی او یخه واوره باندې د پاسې پې به یې کېنولو سملو بلوي او بیا به چې کوم دی د پاسه پې نوره واوره کېښودله او ورته به ویلې احمد لاهوري کیا خیال ہے څه دی خیال دی احمد لاهوري رحمت الله علیه به ورته ویلې انګریزانو ته جسم تو ٹھنڈا ہو رہا ہے لیکن ایمان اور بھی گرم ہو رہا ہے دا زمونږ اکابرو دې قربانیانې ورکړې وي دي د خپل د مشن نه چې کوم دی روسته شوي نه هغه شیخ الهند رحمت الله علیه وګورئ اسیر مالټا جیل کې څومره تکلیفونه به هغې ته ورته ورکړل کېدل چې کله وفات شو شیخ الهند رحمت الله علیه نو د هغې نه پس کم ټایم کې چې ولا غسل ورکړل کېدو په هغه ټایم کې خلکو وکتل چې دې په دې جسم باندې چې کم دی زخمونه دي تپوس یې وکړلو یو بل نه چې یاره دا زخمونه د څه شیز دي مولانا حسین احمد مدني رحمت الله په سفر باندې و چې کله سفر نه راغللو نو هغې بیا خلکو ته وویل چې د دې راز او ما سر خدای راته ویلي چې زما په ژوند باندې به دا راز ساتلی او بیا د اسیر مالټا هغه ټوله واقعه ورته بیان کړله او مونږ به ورته ویلي چې حضرت ګوره تاسو کتاب الحیل ویلی دی هغې کې څه هیله چې کوم دی تاسو کوئ تاسو د دې شیز نه ځان بچ کوئ د دې انګریزو چې د دې تشدد نه چې کوم دی تاسو ځان بچ کوئ څه هیله ورته وکوئ وایي مونږ ته به یې ویلې شیخ الهند رحمت الله علیه
چې زه د حضرت خباب روحاني بچی یم، زه د حضرت بلال روحاني بچی یم، زه د حضرت زنیره رضی الله تعالی عنها زه د هغې روحاني بچی یم، زه د امام مالک رحمت الله علیه روحاني بچی یم، زه د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه روحاني بچی یم، زه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روحاني بچی یم. زه چې کوم دی څنګه دی انګریزانو ته هیله بیان کم. یعنی زمونږ اکابرو چې کوم دی خپل میشن نه دی پرېښودی، قربانیان یې ورکړي دي، مونږ ته جرأت ښودلی دی. زمونږ اکابرو مونږ ته سچایي ښودلې ده. مفتی الهي بخش کاندیلوي رحمت الله علیه باره کې دا راځي په هندوستان کې په یو ځمکه باندې لانجه شوله. هندوانو ویلې چې دا ځمکه زمونږ ده، مسلمانانو ویلې چې نه دا ځمکه زمونږ ده. یعنی ګورئ زمونږ د اکابرو سچایي. بهرحال جج چې کوم هغه انګریزو مسله وه، هغې دا ویلې که د هندوانو په حق کې فیصله کوم نو مسلمانان را پاسېږي، که د مسلمانانو په حق کې فیصله کوم نو هندوان را پاسېږي. مسله وه. بهرحال د جج د هندوانو ته وویلې، ځان ترې راوغوښتل چې یاره تاسو داسې وکړئ علاقایي سطح باندې چې کوم دی دا خپله فیصله حل کوي. هندوانو ورته وویلې چې داسې چل دی، مونږ تا له خپل طرف نه یو کس درکوو چې هغې څه فیصله وکړله بس مونږ ته قابل قبول ده. وایي ته یې څوک دی؟ وایي د مسلمانانو یو عالم دی، هغې نوم دی مفتی الهي بخش کاندیلوي رحمت الله علیه. مونږ هغې له واک اختیار وکړی چې هغې څه فیصله وکړله بس هغه مونږ ته قابل قبول ده. جج ډېر خوشحاله شولو چې د مسلمانانو یو عالم له تاسو اختیار ورکړی دی، نو مسلمانان هم په دې راضي. بهرحال مسلمانان هم په دې راضي شو. او مسلمانانو دا خیال و چې یاره دا خو ځای چې کوم دی دا زمونږ ځای دی او مونږ دا اعلان کړی دلته به جومات جوړو نو زمونږ په حق کې به فیصله راځي. هندوان هم راوغوښتل جج، مسلمانان هم راوغوښتل او مفتی الهي بخش کاندیلوي رحمت الله علیه هم راوغوښتلو. جج یې تپوس کوي چې دا ځمکه د چا ده؟ مفتی الهي بخش کاندیلوي رحمت الله علیه جج ته وایي چې جج صاحب دا ځمکه چې کوم دی دا د هندوانو ده. مسلمانان حیران شولو. بیا د دویم دا تپوس کوي، ښه وایي دا هندوان په دې باندې مندر جوړولی شي؟ وایي او بالکل دا د دې ځمکه د ملکیت دی، د دې خوښه ده چې کور پې جوړوي او که مندر پې جوړوي. بهرحال هغې نه پس بیا جج یو تاریخی فیصله ولیکله. تاریخی فیصله دا ولیکله چې آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. هندوانو سے ویلی وی جج صاحب تا خو فیصله واورل، اوس زمونږ فیصله هم واوره. وایي ستاسو څه فیصله ده؟ وایي زمونږ دا فیصله چې دا اسلام دومره یعنی د حقانیت والا دین دی، دومره د سچایي والا دین دی چې دومره چې کوم دی هر چا ته خپل حق غي. نو یاد ساته جج صاحب نن نه پس چې کوم دی نمبر 1 مونږ ټول هندوان مسلمانان شو او نمبر 2 په دغه ځای باندې به اوس په خپله چې کوم دی مونږ جومات جوړو. یعنی زمونږ اکابرو مونږ ته سچایي هم ښودلې ده. دغه رنګ چې کوم دی سچایي به اختیاروئ، په رښتونکي لاره به چې کوم دی هغه ځئ. زمونږ اکابرو عاجزي وګورئ چې زمونږ اکابر څومره عجز پرسته خلک وو. یو ورځ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت الله علیه شاګردانو ته لګیا و ناستو، درس یې ورته کولو. په دې دوران کې باران شولو. چې کله باران شولو نو طلباو چې کوم دی خپلو کتابونه او هر څه یې واغستل او برنډې ته یې منډې کړلې. چې برنډې ته یې منډې کړلې شاته یې کتل حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت الله علیه په خپله لمنه کې د دې طلباو چپړې اچولې او ور روانو. حیران شو ورته حضرت دا څه کوې؟ دا بې ادبي ده. ورته وایي تاسو د الله او د الله د رسول ملمانه چې ستاسو قدر مونږ نه کوو نو ستاسو قدر بیا څوک کوي؟ الله دې مونږ ته د طلباو د علماو قدر کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې مونږ همدغه رنګې اکابرو سره تر قیامت چې کوم دی جوړاو ساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.